أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا لقيتم كلچ ملاقي شيتاسو يعني مخامخ شيتاسو الذين غكسانو سرا كفروا چ كفر کړه دي زحفن په حالت د جنگ کې یعنی د اجتماع په صورت کې مخامخ شي تاسو رب کریم فرمای فلا تولوا پس ما اړوي تاسو هم دي کافرانو لرا الادبار معنا ظهورکم شاګان خپل په دې طریقه باندې چې شکست خورون کې تاسو داسې مکوي رب کریم فرمای ومن هرغ سوق يولهم چې وګرځي دي کافرانو لرا یعنی واړوي دي کافرانو لرا یومئذ په دغه ورځ باندې دوبره ظهره شاخ فلا چې شای واړو لپش د شکست پنیت پنځه حرف مخ کې لاړ شه رب کریم فرمایي فقط پتا کې سربا گرفتار شو دغه انسان بغضب په غضب سره من الله د جانب د الله نه و مأواه زید دغه انسان دا شکست چې څوک ګډي جهنم او جهنم دی او بئس المصير بد زید ورتلو چې دی دغه جهنم دی مگر دو صورتونه دی په دې دو صورتونو کې بیا د په غضب د الله باندې نه دی اول نمبر صورت الا مگر په هغه وخت کې متحرفن چې وی دا مجاهد بیا را ګرځیدون کې متحرفن منا بیا را ګرځیدون کې لقتال د پاره د جنگ د چل پنیت یعنی تکنیکی منډه وهاله شاتګیو کو دا شکست لحیلتنو نو بیا دا گناهګار نه دی فقط باب غضب من الله کې ناراضي دویم نمبر صورت او متحيزا منا ملتمزا وی دا مجاهد پنانیون کې نن داسې پنا الی فئات یو ډلې د مؤمنانو نورو ته یو مورچه کې جنگيږي رسته د شاته بل مورچه ده هغه باندې سختی راغله نو دې شاوړی هغه لاړ شي د هغه امداد لا نو دغه انسان هم فقط باء بغضب من الله کې ناراضي او متحيزا معنا ملتمزا یا وی د پنانیون کې الی فئات یو ډلې بل لرا د مؤمنانو نه فقط پتا کې سربا بغضب من الله دا لګي ومن يولهم يومئذ دبره سرا فقط پتا کې سربا اخت شو گرفتار شو بغضب فغضب سره من الله د جانب د الله نه ومأواه زید دغه انسان چې د جهنم د شکست وګړون کې انسان چې شکست وګړي وبئس المصير بد زید ورتلو چې د دغه جهنم دی فلم تقتلوهم پس نو قتل کړي تاسو د کافرانو په ورځ د بدر کې بقوتکم په طاقت خپل باندې رب کریم فرمای ولكن الله لیکن بری تعالی قتلهم قتل کړیو دی لره په طریقه د امداد تاسو یعنی تاسو سره چې امداد وکړو به امداد الملائکه په امداد د فرشتو سره چې فرشتي ولګل وما رميت وشتل نو کړی ته سترګو د قوم کې کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شګرا واغسته د کافرانو نوې شو د ټولو پسترګه کې پریوته نو رب کریم فرمای وما رمیت وشتل نو کړی تا سترګو د قوم کې اذ رمیت کله چې تا وشتل کول ولكن الله رمى لیکن الله تبارک وتعالى وشتل کړی دی د دې سمانا شو وما رميت خلقا وشتل نو کړي ته خلقا ين خلق درمیته نه د کړي نه تا دا وشتل پیدا کړي نه دي اذ رميت کسبا کله چې تا کسب درمه کولو دا کسب درمه چې کړي دا تا کړي د خلق بری تعالی کړي دي ولكن الله رمى بسبب خلق الرم في المصطفى صلى الله عليه وسلم لیکن بری تعالی وشتل کړي دي یعنی مطلب دا د استابل سنو کې خلق درمه پیدا کړو په دې طریقه باندې ولكن الله رمى لیکن بری تعالی وشتل کړي دي و خابدا بدر کې ولی کافران مردار وليبلي المؤمنين دد پر ولينعم على المؤمنين چنامو کی په مؤمنانو باندې احسانو کی منه د جانب فلنا بلا ان حسن مناطان حسنا پاتاخ کلی باندې چې غنیمت ورته ورکو ان الله يقين الله تبارك وتعالى سميع اوردن کړي دعاءکم دعاء استاسو علیم فوید بنیاتکم پنیتون استاسو باندې ذالکم
دا قتل چې تاسو دا کافران مردار کا او دا غنیمت بری تعالی تاسو ته درکو دا ولی وان الله یقینا بری تعالی چې ده موهن منا مضعف سستون کړي ضعیفون کړي کید الکافرین فریب د کافرانو لرا اوس کافرانو به ول تاسو امداد کله راځي خندګانې به کول صحابه کرامو باندې ورته به ویل چې تاسو همیشه مغلوب یې نو آیات نازل شو ان تستفتحوا کچری طلب د فتح کوي تاسو ای کافرانو فقد پتا کی سر جاءکم راغ تاسو لرا یعنی علیکم پتا سو باندې الفتح فتح راغ پتا سو باندې فتح پورز د بدر وان تنتهوا کچری من شی تاسو ای کافرانو عن الكفر د کفرنا فهو خير لكم پس دا غور دي تاسو د پارا وان تعودوا کچری تاسو اعاده وک یعنی واپس راو ګرځیدای جنگ لرا نعود نون بهم عیادوکو نصرت د مؤمنانو لرا نعود مانا نمون بهم عیادوکو نصرت د مؤمنانو لرا ولن تغنی عنکم هرگز بدفع نکړي عنکم ستاسو نفیاتکم جماعتکم جماعت ستاسو شین سشی لرا ولو کثرت اگر کډیر وی ولی وان الله لان الله زکه الله تبارک وتعالى مع المؤمنین سره د مؤمنانو ده يا أيها الذين آمنوا إذا إيمان ولا وطيعوا الله تعالى الله تبارك وتعالى كوي ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعد كوي ولا تولوا لا تعرضوا إراز مكوي عنه دا الله ود رسولنا وأنتم وحال داد تاسو تسمعون أوري خبر لري قرآن كريم لرا ولا تكونوا مكي تاسو كالذين پشان دغه کسانو قالو چې ویلی وغي سمعنا واورد المونګه تش په جبه باندې ویلو وهم دي چې لا يسمعون نباورد الپسما تدبر سرا هسي سر خوزون کی ځان نه جوړوي یعنی په تدبر سره واوري قرآن کریم لرا ان شر الدواب یقینا بد زند سرنا عند الله پنځ د الله سوق دي الصم کان دي یعنی اوریدو د حقنا البکم ګونګیان دي ویلو د حقنا والذین هغه سوق بن یقینا بد زند سرنا دي الذين کسان لا يقلون چې عقل لري بعقل دي ولو علم الله کچره علم لره بری تعالی فیهم پد کافرانو کی خیرن د سخیره چې دی کی سخیر شتا یعنی مراد تن صدق یا اسلام نه لا اسمعهم خامخاب اورولیو دی کافرانو تدزل په اوریدلو سره یعنی د زړه غوګونه به ورته کولاو کړیو رب کریم فرمای ولو اسمعهم بالفض والتقدير کچره اورولیو بری تعالی دی لرا لتولوا خامخ بدي اراس کړي وهم دي چې معرضون اراس کوونکي دي الله تبارک وتعالى ويا يا ايها الذين امنوا ايمان ولو استجيبوا مناجبهما بالطاعه جواب ورکي تاسو بطاعت سره پيتاعت سره لله خاص الله وللرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم لرا اذا باوك دعاكم چې دعوت درکې تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم سلرا لما هغلان لا چې دعوت درکې تاسو يحييكم چې ژوند کې تاسو را چې هغه سبب د حیات ابدي دي حال ما يحييكم نه مراد سودی رحمه الله ويا غلال چې دعوت درکیا مراد تین ایمان دے ځکه چې کافر مثال د مړي دی د مسلمان مثال د ژوند دی ایمان مثال د ژوند دی دارنګي قطاده رحمه الله مراد تین لما غلال يحييكم چې ژوند کوي تاسو مراد تین قران دی او بعض مفسرین و چې يحييكم نه مراد شهادت دې ځکه چې بل رب کریم فرمایي بل احیاء عند ربهم يرزقون دم شهیدان چې دي ژوند دي عند ربهم يرزقون روزي هم ورکول شي دي پنځ درف تاسو وعلموا پوش ان الله يقينا الله تبارك وتعالى چې يحول حائل واقع کیږي بین المرء پمن د سړي وقلبه او پزړه د کې د دې سم مقصد د سړي او د زړه په منځ کې بری تعالی حائل جوړيږي بعض مفسرین وایي چې دا د متشابهات نه دی والله اعلم بمراده چا ویلی مراد د قلب نه دلته عقل دی یقول بین المرء وقلبه من وعقله ها چا ویلی مراد د قلب نه اراده ده
و ارادته د سړی او د ارادې په منځ کې حایل جوړیږي. کله سړی یو اراده وکي بری تعالی حایل شي هغه بل څه واقع شي دا معنا ښه جوړیږي. نو وقلبه وانه یقینا شاندار هودي اله العالمین الیه دی الله ته تحشرون معنا تجمعون جمع کولای شي تاسو. نو یا ایها الذین آمنوا د ایمان والو واتقوا ويرګي د ایمان والو ويرګي فتنه د فتنینا داسې فتنینا لا تصيبن چې نرسیږي عذاب الفتنه عذاب د دغه فتنه الذين كسانوا لرا ظلموا چې ظلم کړي د منکم تاسو نه خاص غیل نرسیږي ګور تاسو مګيريږي بل تعمهم وغيرهم یعنی دا به عام بلکې عام ته هم رسیږي. دا فتنه نزانو ساتي الله و چې عذاب دا غي صرف ظالمانو ته نه رسیږي بلکې تاسو ته هم رسیږي. هغه څه شی دی کومه فتنه ده یعنی چې تاسو ترک الجهاد مو پرې خو دا فتنه ده. ترک د نهي عن المنکرات چې خلق بدونه نه منع کوي. ترک د امر بالمعروف چې امر په معروفات باندې نه کوي. وعلموا پوښ ان الله یقینا بری تعالی چې د شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا یاد کړئ اذ پاغه وخت کې انتم چوي تاسو قلیل لگا فی العدد په عدد کې احسانات ذکر کوي بری تعالی. مستضعفون ضعیف ګڼل شوی فی الارض پزماکه کې په ابتدا د اسلام کې په مکه معظمه کې یعنی حال مرایات کې څنګه وي په داسې حال کې وي تخافون چې یریدای تاسو د دې خبرې نه يتخطفكم من يذهب بكم چې جلد بوزي تاسو په سرعت سره بوزي تاسو په مال کې تاسو یعنی بیزت کې تاسو الناس خلق کافرانو. نو رب کریم احسان کو تاسو سره فاواکم په زیدر کو تاسو ته بری تعالی په مدینه منوره کې و ايدکم قوی کړه تاسو لره بری تعالی بنصره په امداد خپل باندې چې نزول د فرشتو په بدر کې ورزقکم روزي در ک تاسو ته من الطيبات د پاک مالونه الغنائم چې غنیمتونه ولی لعلکم تشکرون من لکی تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. یا ایها الذین آمنوا د ایمان ولو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله سره والرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتخونوا منا ولا تخونوا خیانت مکوئ اماناتکم په امانتونو خپلو کې یعنی هغه چې تاسو سره امانت ته قرض وغیرہ وانتم حال دا تاسو چې تعلمون پویګ ان دا الامانت واجبون چې ادا د امانت واجب ده نو خیانت مکویا. یا ایها الذین آمنوا د ایمان والا وعلموا پوی شی انما اموالکم وسکم شیزونه سړی د جهاد نو باسي چې مال دی اولاد دی. وعلموا پوی شی ایمان والا انما اموالکم یقینا مالون استاسو چې دی اولادکم اولاد استاسو چې فتنه ده یعنی سبب د فتنه سړی د اصلي مقصد نو باسي. وان الله یقینا بری تعالی چې عنده پنځ د اجر دی عظیم لیا.